حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپلې بیبي لره د یتوب دپاره بوتلل. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به د خپل خلافت په زمانه کې ډېر ځلې د شپې د څوکیدارۍ په طور د ښار حفاظت هم کولو. یو ځل په دې حالت کې په یو میدان تیر شو، ولیدل چې یوه خیمه د ویښتو جوړه شوې لګېدلې ده، چې لومړی یې هلته نه وه لیدلې. هغې ته نږدې ورغی نو ولیدل چې یوه صاحب هلته ناست دی او د خیمې نه د زبرګي اواز راځي. سلام یې وکړ او هغې صاحب سره کېناست او پوښتنه یې ترې وکړه چې ته څوک یې؟ هغه وویل یو مسافر یم، د ځنګل اوسېدونکی یم، امیر المؤمنین ته خپل ضرورت پیش کوم، د مدد اخیستلو دپاره راغلی یم. تپوس ترې وکړ چې د خیمې نه دا اواز څنګه راځي؟ هغه صاحب ورته وویل ځه سړیه خپل کار کوه. دوی مبارک اصرار وکړ چې نه، خامخا ووایه څه د تکلیف اواز دی. صاحب وویل چې د ښځې د بچي پیدا کېدو وخت نږدې دی، دړ ورته کېږي. دوی مبارک وفرمایل چې څوک بله زنانه ورسره شته؟ هغې وویل هېڅوک نشته. دوی د دغه ځای نه راپاڅېدل، کور ته یې تشریف یووړ او خپلې بیبي حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ته یې وفرمایل چې د یو ډېر د ثواب څیز په قسمت سره ستا دپاره راغلی دی. هغې تپوس وکړ څه دي؟ دوی وفرمایل یو د بانډې اوسېدونکې غریبه زنانه یوازې ده او ورته د بچي پیدا کېدو تکلیف دی. دوی وویل واو، که ستاسو اجازت وي نو زه تیاره یم. او ولې به نه تیارېده چې دا هم آخر د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها لور وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې د ولادت دپاره د کومو څیزونو ضرورت پیښیږي، تیل، زړوکي کې وغیره واخله او یو کټوۍ او څه غوړي او دانې وغیره هم ورسره واخله. هغې راواخیستل، روان شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پخپله ورپسې رستو تلو. هلته چې ورسېد نو حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها خو خیمې ته دننه لاړه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اور بل کړو، کټوۍ کې یې دانې وویشتلې، غوړي واچول. په دې کې د ولادت نه فراغت وشو. دننه حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها اواز وکړو امیر المؤمنین خپل دوست ته د هلک پیدا کېدو زیری ورکړه. امیر المؤمنین لفظ کله چې هغه سړي واورېدو نو ډېر ویرېدو. دوی مبارک ورته وفرمایل د ویرې خبره نه ده. هغه کټوۍ یې خیمې سره کېښوده چې په دې ښځې څه وخوره. حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها په هغې وخوړله. دې نه پس یې کټوۍ بهر ورکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغې بانډچي ته وویل چې واخله ته هم وخوره. ټوله شپه دې شوګیره کې تېره شوه. دې نه پس یې خپله بیبي ځان سره کړه، کور ته یې تشریف راوړو او هغې صاحب ته یې وفرمایل چې سبا ته راشه، ستا دپاره به انتظام وکړی شي. پیدا کې لیکي زموږ د زمانې څوک بادشاه یا رئیس نه څوک د معمولي حیثیت مالداره هم داسې شته چې د غریب په ضرورت کې د مسافر د مدد دپاره دغه شان خپله بیبي د شپې ځنګل ته بوځي او په خپله نغري کې اور بلول په حول وکړي. مالدار خو پرېږده، څوک دینداره هم داسې کوي. سوچ کول پکار دي چې دا مونږه نوم اخلو او د چا په شان د برکتونو هره خبره کې امید ساتو. آیا څه کار هم زمونږ د هغوی په شان کوو؟